अस्सलाम वालेकुम। یو ریپورټ مې په د سوشل میډیا کتو په انډیا کې یو صوبه ده تامل ناډو دا د جنوب سایډ ته ده د هغې یو کلی دی ادن نورای هغې ټول په جومپړو باندې مشتمل یو واړه کلي دي او کې جومپړو کې خلک به اوسېدل غریب خلک وو هلته کې یو جرګه وه هغې ورته پنچایت وی او هغه جرګې به ټوله ورځ بس د خلکو د ځمکې مسلې او د جګړو او دا کولې په 2001 کې د هغې جرګې مشر یو پړه لیکا سړی شو د هغه نوم رنګا ګوسوامي چې کله د مشر شو پړه لیکا و چونکې نو هغه دا سوچ وکړو چې جرګې نه څه مثبت کارونه والو هغه دا ټول خلک کېنول او په دې خبره راضي کړو چې دا کور کلی دا جګړې مګړې پرېږدی راځئ چې د دې کلي دپاره څه ټوس اقدامات وکړو هغوی ټولې په دې راضي کړه چې دا خپلې جګړې به ختمې کړو او د کلي د فایدې کارونه شروع کړو بیا یې دا سوچ وکړو چې یاره دلته کې موږ ته غټه مسله د بجلۍ ده او بجلي دلته کې تامل ناډو کې هوا ډېره چلیږي نو د وینډ میل به ولګوو چې زموږ ټول کلي ته بجلي میلاو شي د یو بینک نه قرض واغستو او وینډ میل یې ولګو او وینډ میل کې بجلي د کلي د ضرورت نه ډېره سیوا شوه نو هلته کې چې کومه الکتریک کمپني وه هغوی باندې خرڅول شروع کړو د هغې نه هغوی ته هر کال 23 لاک روپۍ آمدن شروع شو او په هغې آمدن باندې بیا هغوی هغه جومپړو په ځای باندې په نمبر کورونه شروع کړو 775 کورونه یې جوړ کړو او بیا یې ورسره یو بایو ګیس پلانټ هم ولګو څاروي ماروي به یې د هغې سوټو نه دوی بایو ګیس پلانټ هم په اسانه لګي نو د بجلۍ ضرورت یې پوره شو د ګیس ضرورت یې پوره شو 775 کورونه هم وله جوړ شو او دا د یو سړي د سوچ په وجې د هغې جرګې نه د هغې پنچایت نه هغه دا فایده واخسته چې خلک یې په دې قایل کړه چې د ځمکو د دې چاکو ټوپک دا جګړې پرېږدی راځئ چې دا وکړو زمونږ پښتنو کې جرګه ډېره مشهور او ډېر پاورفل شی خو صرف د جګړو او د دغه کارونو کې حصه اخیستې ده دې طرف ته چېرته کار توجه نه ده ورکړې چې دا جرګه د کمیونټي دپاره هم څه ټوس اقدامات وکړي د خلکو واړه مسلې خو دي خو څه ټوس مسلې په هر کلي کې داسې وسایلي چې د هغې وسایلو نه فایده والي او هغه فایده د کمیونټي د فایدې دپاره استعمال کړي کو سوات وګورې اوبه شتې دنیا بجلیګرې پې وړې جوړېدی شي کو نور علاقې وګورې هر ځای کې زموږ سره معدنیات دي وسایل دي خو په جرګو کې اختلافات دي پښتانه یو داسې عجیبه قوم دی یو لطیفه ډېره مشهوره وه وایي په دوزخ ته چې لاړ شي نو وایي مختلف قومونه په کویانو کې بند کړي دي او د پاسه یې پې سر ایښودی یو سړی ویزټ له تللی ورته یې دا انګریزان دي دا افریقې واله دي دا عربیان دي وی دا پای ټولو د پاسه سر پروت و یو کویې و نو پای باندې سر نه و پروت وی دا څوک دي وی دا پښتانه دي نو په دې سر ولې نشته وی دا داسې خلک دی چې یو د راوتو کوشش کوي نو نور لاندې نه خپې راکاږي چې دی رانه ولې موږ پکې یو نو دی به رانه وځي نو د خپل پښتنو مونږ د یو بل د خپې راښکودل پرېږدو یو بل له لاس ورکو یو بل سره مدد وکړو د یو بل سره د ځمکو او د دې سوک سپېړې دا مسلې ختمې کړو او د خپل کمیونټي دپاره کار وکړو نو دغه یو مثال مونږ ته د انډیا د دې کلي د تامل ناډو د صوبې ژوندی پروت دی چې کوششونو کې خلوصي نو ته هر څه کولی شي او دغه به زموږ د فایدې وي ځکه که ته هر څه د حکومت ته په تمه یې چې دی به راله مسلې حل کړي نو پاکستان الریډي داسې تبعیت ته تللی دی چې افسران صرف خپلې مسلې حل کوي زما او ستا مسلو ته نه دي جوړ زما او ستا مسلې به مونږ په دغې کمیونټي په هیلپ باندې د جرګې د یو بل سره د مرستې په مدد سره حل کولی شو امید لرم تاسو به د آیډیا خوښه شوي که مو خوښه شوه نو شیر یې کې ډېرو دوستانو ته ورسوئ کمنټ پې وکړئ چې آیا د آیډیا پریکټیکل ده که نه ده او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته